مشرکین مکه وبه چې کوم د نبي علیه صلات وسلام ازلي دشمنانو هغه به ورته امین وایو، امانتدار. نن مسلمان ته امانتدار ویل مشکل شوي دي. هغه مشرکین مکه وبه رسول الله ته صادق وایو، رښتونی. نن مسلمان ته رښتونی ویل مشکل دي. نن د مسلمان په ژبه باندې یقین ختم شوی دی. یاره ادبار مې در باندې نشته، یقین مې در. نن دنیا چغې وایي په موږ باندې ظلم روان دی، د موږ سره دوکه کېږي، زموږ حکمران ظالم دی. خو دا سوچ نه کوي هر سړی چې زه په خپله ظلم کوم که نه، زه په خپله دوکه کوم که نه، زه د چا سره ظلم کوم که نه، زه د امانت حق ادا کوم که نه، د چا راز ساتم که نه، د چا سره وعده پوره کوم که نه. که یو سړی راسه واده وکړي، د هغه معاشره ده دا چې دې معاشره کې مونځ کول ثواب ګڼلی کېږي، خو قرض واپس کول ثواب نه ګڼلی کېږي، د وعدې پوره کول ثواب نه ګڼلی کېږي. ځکه چې هغه وعده چې ورسره وشي د هغې واپسې نه کوي، چې قرض ورله ورکړلی شي د قرض واپسې نه کېږي. امت په تورې سره نه بربادېږي، امتونه امت چې بربادېږي په خیانت سره بربادېږي. د نبي علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی، لا ایمان لمن لا امانته. وایي د هغه کس ایمان نشته، ایمان چې کوم سړی د امانت پاسداري نه کوي. ولا دین لمن لا عهد له، او د هغه دین نشته، په هغه کې د سره دین نشته کوم چې د وعدې پوروالې نه کوي. زموږ نبي چې موږ د کوم نبي امتیان یو، هغه نبي ته د نبوت نه مخکې خلکو به امین وایو. مشرکین مکه وبه چې کوم د نبي علیه صلات وسلام ازلي دشمنانو هغه به ورته امین وایو، امانتدار. نن مسلمان ته امانتدار ویل مشکل شوي دي. هغه مشرکین مکه وبه رسول الله ته صادق وایو، رښتونی. نن مسلمان ته رښتونی ویل مشکل دي. نن د مسلمان په ژبه باندې یقین ختم شوی دی. یاره ادبار مې در باندې نشته، یقین مې در باندې نشته. نو چې موږ د کوم پیغمبر امتیان یو، مشرکینو به غیرو به هغه ته د نبوت نه مخکې د امین او د صادق لقب ورکاو. هغه خلکو چې په رسول الله باندې به په کاڼو ګزارونه کول، وشتو به هغه خلکو چې رسول الله په هجرت مجبوره کړی و، دومره دشمني ورسره کوله، خو هغه خلکو به مال چېرته جمع کاو، پیسه به یې چېرته جمع کوله، هغه به رسول الله ته راوړه او رسول الله سره به یې ښوده چې دا امانتدار دی. یو طرف ته به د رسول الله سره دشمني هم کوله، بل طرف ته به د نبي علیه صلات وسلام سره خپل مالونه مې ښوده. ولې؟ هغه ته پته وه چې دا هغه شخصیت دی چې دی زموږ په مال کې خیانت نشي کولی. او هغه شخصیت چې کله د په هجرت مجبوره شو او چې کله د مکې نه روان شو، نو د غیرو مالونه د دشمن مال علي رضی الله عنه ته حواله کو چې دا د پلانکي دشمن دی، دا د هغه پلانکي ظالم دشمن دی چې زما سره ظلم کړلی، د هغه مال دته واپس کا. دې وجه نه رسول الله مبارک فرمایي، وایي اذا ضیعت الامانة، وایي چې کله امانت ضایع کړی شي، امانتونه ضایع شي، خیانت پکې شروع شي، فانتظر الساعه، نو وایي د قیامت انتظار کوئ. نن موږ امانت صرف مال ته وایو، یاره مال کې امانت پکار دی. زما خپله دیندارۍ کې زما دینداري څنګه ده، د خلکو سره مې لین دین څنګه دی، د خلکو سره زما سره د خلکو تعلقات، زما د خلکو تعلقات څنګه دي، زه په اولاد کې، زه په مال کې، دغه شانتې په هر څه کې زما د امانتدارۍ څه حالات دي.